خو کلي خو کله چېرته بورکینا فاسو دا راته وایه وروره څو بچي لرئ بچي یو پنځم مړه شو د 2 ژانویې د یو هغه دی او د یو وینه ده د دغه بچي څه نام دی دي څه چال دی حافظ الله د حافظ الله څه چال دی دا ویني کیمسل دی وینه کې سوره وخت نو یا تکوله کېږي نو چې کله دا وینه کم کېږي د بیا څه مشکل وي ویني بیا تبه راسي او ساري بیا د خو لوبي کې اختم کې جوړي سګي چې کله وینه کم کې بیا د دوپاره ته څه کوي بس بیا ورکوشم د خلکو ساغم ویني قسم نه کوم مخکې چې تو وینه لټوله اسان کار دی اسان کار چې په تکلیف کې کوي کله یو ته سوګو کله بل ته سره جوړې وینه وروړي وسه داسې خال به هم لیدلو چې هغه وینه نه درکوله داسې خال به اوس هغه مصروف او داسې خال به اوس نه وي مثلا داسې خال به اوس چې کوچي درو نو ته به دغه وینه لټوین دپاره به بازار ته به راتلې اډو ته به تللی چوکونې کې به سار وې وینې لټوین دپاره ته کوم ځای ته تللی بازار خو پرېږدی چې هغه مدرسو ته بعد کړم مدرسو راته هم نه ته تللی بازار ته تلم دا اوس کالجونو سکولونه مو دا سکولونه مو لټولو بس کچو سره جوړه ورغلې قدم او اوس درته وایه اوس ته وینه څنګه میلاو شول اوس موږ ته اسانۍ سره میلاو شوله اوس اسانۍ سره میلاو خلکو ته څه یل غواړي چې یاره کوم خلک چې هغه وینه ورکول غواړي هغو ته ته څه پیغام لرې چې څوک وینه ورکول غواړي هغه ته زنګ چې د وینې برګنیک ته وروشي وینه وباسي نو دا خلک چې وینه ورکوي نو هغه به د کومو مریضانو په خمیل رسي د کینسر مرض او حافظه تو مو څه خبرې کوش حافظه تو څه نامه دی نام آخر ته وښیه دا حافظ دی دا چې وینه کمه شي بیا دا د لوبو نه هم چور شي او والد صاحب سره ټول خاندان ډېر د پریشاني سره مخامخ کېږي موږ د هغو خلکو ډېره شکر ادا کړو چې څوک موږ ته وینه ورکړي او هغو وینه داسې خلکو باندې استعمال شي هغه د پلار وي بچه وي او بچه همیشه دپاره پلار ته خوږي کوشش کوو چې هر هغه ملګری چې هغه وینه ورکولی شي موږ سره یو مولوي صاحب ناست دی هغه نه پوښتنه کوو چې یاره وینې ورکول انسان دپاره یا انسانیت خیر ښېګڼي مولوي صاحب دا راته وایه دا والد صاحب تو ولیدلی دي بچه دی د وینه کمه دی خلکو ته څه یل غواړي چې وینه ورکول یا صدقې دې حوالې څه تاسو اسلام څه یی بسم الله الرحمن الرحیم ټول اول تاسو مننه مو د کمزوري یا سستی و استایم مو د ملت بلډ بینک وزټ وکړو او دې طریقې کار سموریدو ډېرو غرباو او مجبورو خلکو او هغه خلک چې هغوی یو مهلک ترین بیماري کې مبتلا یي چې هغه تلیسیمیا دي یا بلډ کینسر دی هغوی ډېر زیات رول دی د ملت بلډ بینک چې هغوی غریبانو ته بچیو ته وینه ورکوي موجوده مثال ما سره مشهور ناستو چې مخکې تاسو انټرویو نه وکړه نو اسلامي نقطه نگاه سره خو هغه آیات ترجمه تاسو بهر لیکلي دی چې سړی د انسان زندگی بچ کړي وایي چې هغه پوره انسانیت بچ کړي او د انسان زندگی دې لپاره چې هغه د بل مسلمان په ښې باندې راشي هغه عملي لحاظ سره ذهني جنیني لحاظ سره خصوصا که یو سړی دی هغه د بل مسلمان کار راشي وینه ورکړي مسلمان بچی یا مسلمان هغه بیماري نه بچ شي زه ښیم چې دا مسلمان په ځمکې محمونه لوی د ښېګړی انسان دی انشاءالله تعالی موږ کوم تعاون کېږي مخکې خو متفادوانه او دینه وروسته به انشاءالله تعالی موږ भरपूर ملت بلډ بینک سره پوره تعاون کوو لکه ځوانانو ته خو د میډیکل لحاظ سره ځواني دې دپاره چې هغه د الله پاک او د مخلوق خدمت کې استعمال شي زه ښیم چې د ځوانانو چې دي هغوی ته موږ درخواست کوو چې هغوی راشي ملت بلډ بینک کې د که هر قسم ګروپ والا وینې دغه وي هغه د خپله وینې ورکړي چې هغه د بل مسلمان په کار باندې راشي امید داسې دی انشاءالله تعالی چې ځوانان به رسي تاسو ته او تاسو کوم خدمات دي دا چونه پټ نه دي ضروري دي چې ځنه خلکو ته پاته نه وي که انشاءالله تعالی پاته ولګېږي او تاسو ته به هغه ځوانان رسي او موږ دا خاص دوباره بیا ورته کوو چې
هغه د راشي هغه ملت بلډ بینک څخه خپل ځان نشر کی درو میاشتو بعد رسی هغه د وینې ورکوي چې بل مسلمان مخې بل رسی ان شاء الله د دنیا کې د خیګړي او د خیر سبب دی او مار نه باز ژوندۍ کې دا د ثواب ولا سبب دی. ډېر مننه ورسره خوشاله